هدى خبر ثان هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. هدى للمتقين لا ريب فيه، هدى للمتقين لا ريب فيه أولا خبر ذلك الكتاب دقارا ولا هدى خبر بعد خبر اليوم مبتدا بعد الدعاء أو دري خبرنا كي زيد عالم عادل عابد هذه نو دا خبر بعد خبر شو د یو مبتدا د پاره دوا درې خبرونه کېږي زیات کېږي نو دا لاره فيه اولنې خبر شو او دا هدن خبر بعد خبر شو او هدن خو مصدر دی نو مصدر په دې محمول په دې دا خبر په دې موضوع باندې په دې مبتدا باندې حمل کړي نو مصدر نه هم دي مصدر نه هم دي د حمل په اتحاد ته خبره کوي کنه زید عادل دی نو عادل خو عرض دی نو زید عادل نه دی عادل دی صاحب عادل زید قرآن کتاب هدایت ته نو هدایت نه دی هدایت کوونکی نو حمل د مصدر بیا مبالغه کی نو قرآن هدایت دے یعنی ہدایت کوونکی نو دې ځکه ترجمه کوي په هادن سره هادن هدایت کوونکی هدایت څه ته وایي هدایت هدا يهدي لار ښودنې ته وایي قراءة الطريق ته وایي یو دې هذا يهود هذا يهود كان يكون نصر ينصر بعض یو ده هدا يهدي د ضربه يضربون نو هدا يهدي لار خودنه تم وي او پلار روانول تم وي لار خودل او پلار روانول یو ده اراءه الطريق یو ده ایصال الى المطلوب یو سره تاسو کی یرا مرګان ته نو لاته لیدا ته دا چې ډیرو ته وځه بیا به دا شي د زی او بیا باندې او کول راشي او پای بتاو شي او شي د په موټر ویژه او بیا باندې نو دې ته وی اراءه الطريق یو دې ایصال للمطلوب تا ته سره وی یو دې رنګ ته کومه لاته لیدا د لاس نه مونږ شي رنګ روډ دی وته دا نو دې ته ایصال للمطلوب نو دا ځکه چې قران مجید کله کله چاہتا پارا ہدایت ثابتی او چاہنے سلبتی لکا پیغمبر نے سلبتی مو ثابتی مولا یو طرف پیغمبر توی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تسمی لارتا رہنمائی کی او بل طرف تسلبتی وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ چکل ایجاب راځي یو معنا یې چکل تسلفین ولا معنا چکل ولا ثابتین معنا وانک لتهدی معنا الله رخه پیغمبر الله رخه چکل تسلفین معنا دار چې اشاره لمطلوب نشي کوله انک لا تهدی من احببت ته توفیق نشي ورکوله اشاره لمطلوب نو مطلب د توفیق دی توفیق الله تعالی ولكن الله يهدي من يشاء ان هذا الكتاب يهدي للتي هي اقوم دا کتاب توفیق نه ورکړي دا اشاره للمطلوب نه کوي بلکې دا څه کوي لار کوي څوک په لار شنو لار بشي مطلب ته ورسي که څوک لار نشي پاتې دا هدایت د دې هدایت بیا بشمیر مراتب دي الله تعالی چې دا هدایت هادي دی او هدایت کوونکی دی نو د الله تعالی د هدایت بیا بشمیر مراتب دي او په هغه ځای کې وایو چې کوم ځای کې الله تعالی ته د هدایت نسبت شوه دلته خو د کتاب ته نسبت ته هدایت شوی دی کنه هدى للمتقین دا کتاب لار ښودونکی دلته مطلب صرف لار ښودل اراءة الطريق مطلب دی او چاته لار ښیي نو للمتقین متقیانو ته لار ښیي متقی چاته ویل کېږي دمر متقی ترجمه تقی دی حواشی ولا جواجب خبرې کړي
و یو د عامو خلقو تقوا ده او یو د خاصو تقوا ده او یو د خاصو تقوا ده. نو مطلب دا دی د خاص خلق به د عامو خلقو هغه تقوا نه اختیاروي، نو ځکه دا خو خاص خلق دي که نه. لکه یو ډوډۍ خاصو خلقو له شوې ده او یو عامو خلقو له شوې ده. نه خاص خلق به د عامو خلقو ډوډۍ نه خوري، هغه خاصو خلقو هغه خوري. نو دی وایي چې د عامو خلقو تقوا دی ته وایي چې د کفر نه ځان ساتي، او د خاصو خلقو تقوا دی ته وایي چې د مستحباتو نه او د دې خیال ساتي او د مکروهاتو نه ځان ساتي. مطلب کفر نه به ځان نه ساتي، لکه دا خاص خلق دی. دا تقسیمات دومره ضروري نه دي. ضروري خبره دا ده چې تقوا وایي څه شي ته، تقوا، وقا، یقین. مخکې د هدایت هغه دویمه معنا نه پاتې شوه. یو د هدا یهدي معنا مې کوله، یو مې ته د ها د یهودو معنا کوله. ها د یهودو متوجه کېدو ته ویل کېږي، متوجه کېدو ته ویل کېږي. وفي الآخرة إنا هدنا إليك، سورة اعراف کې إنا هدنا إليك، موږ تا طرف ته متوجه یو. ها د یهودو، نو که دا د یهود دا لفظ د عربۍ نه واخیستی شي که نه، نو دې معنا دا د هغه خلک دي چې د الله تعالی طرف ته متوجه یو. اصل خلق خو ټیک وو، بیا وروسته خلق خراب شو. نو ها د یهودو اصل کې هغه ول یهودا نه جوړ شوي. یهودا د یعقوب علیه السلام په زمانو کې عضوی و، نو د هغه د نسل په وجه باندې یهودیان شوي. دا اوس چې ورته دا صهیون وایي، صهیونیان وایي ورته، دا زاینسټ چې ورته وایي، نو دا زاینسټ په دې اسرائیلو باندې چې دا کوم حکمراني کوي، دا صهیون په دې فلسطین کې یو غر دی. غر خبره باندې تاسو وشي، اوچت غر دی، لوړ غر دی، دا هغې صهیون نوم دی. نو هغې ته دې ځان خپل نسبت کړي، زاینسټ، صهیونیزم، صهیونیان چې ورته ویلی کېږي. نو دا خو د ها د یهودو د هدا یهدي ترجمه شو. نو هدن دا هدایت هم یو قسم د توجه ده. لکه قرآن کې الله تعالی وایي که نه ویهدي الیه من ینیب، الله تعالی هدایت هغه چاته کوي چې چا کې انابتي، انابت چا کې توجه وي، توجه چا کې نه، طلب په چا کې نه، طلب په چا کې نه، هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي. نو دا په هدایت کې دا لفظ پاتې شوی. متقین، وقا یقین جوړ دی. وقایه دا وقایه دا قایم و پښتو کې قایې وایي، کتاب قایه وقایه. وقایه تحفظ ته ویل کېږي، وقا یقین. پخوا به دا موږ چې مدرسو کې سبق وی نو په دې کې به وی چې هلکه وی رقیلې څه شي ده، رقیلې. نو دا به د طالبانو په یو بل باندې شبهې کولې، سوالونه به کول. نو رقیلې یوه صیغه نه ده، ر جدا ده، قی جدا ده، ل جدا ده. ر د رآ یرانا امر ده. تراو نو حرف مضارعات خو به غورځی که نه شي، امر دې جوړی، امر حاضر دې جوړی، او اخر کې به جزم کوي. نو تی ته هم لاړه او یې ته هم لاړه، استغربه یوازې پاتې شو. نو رقی، وقا یقیو، تقیو. چې تقیو نو تا حرف مضارعات ته ځکه لاړه چې امر ته جوړی، او اخر کې به جزم کوي، نو یې ته هم لاړه، نو قی پاتې شو. لی ولا یلیو، تلیو، یلی، تلی، علی، نلی. نلی نه غلط کې شي هغه علی، نلی. خبره باندې پوه شوې. نو تلیو نو تا ته هم لاړه، یا ته هم لاړه، نو بس لی پاتې شو. نو رقیلې دا درې امرونه دي. رقیلې نو وقا یقین، وقا یقین. وقایه حفاظت ته ویل کېږي، تحفظ ته ویل کېږي. نو تقوا د دې نه مصدر دی، تقوا د دې نه مصدر دی. متقین د متقی جمع ده، متقی اسم فاعل دی. اتقا او اتقا بیا تقوا. اتقا مصدر مزید دی او تقوا مصدر مجرد دی. نو دا تقوا شو. د تقوا مطلب څه شی دی؟ نو حفاظت کول. د ټولو نه لوی حفاظت خو به هغه بنیادي حفاظت به هغه ټول نه خطرناک شي. نه حفاظت ټول نه خطرناک شي خو شرک دی، ځکه سړی جهنم ته بوځي. د شرک نه تحفظ چې کوم دی دا د ټولو نه اولنۍ تقوا ده. شرک نه ځان بچ کول. نو د تقوا اولنۍ درجه څه ده؟ چې د شرک نه سړی ځان بچ کړي. دویمه درجه بیا څه ده؟ ورپسې درجه. دا درجه ووایي نو ورپسې درجه به بیا بل. نو هغه دا ده چې بیا د ګناهونو نه ځان بچ کړي، محرماتو نه ځان بچ کړي. بیا پسې درجه دا ده چې د مشتبهاتو نه ځان بچ کړي، مشتبهاتو نه ځان بچ کړي. بیا په هغې پسې درجه بیا دا ده چې د احسان اعلی درجو ته ورسېږي. نو دا مختلفې درجات.
خو به هر حال د اولنۍ درجه په کې ډېره زیاته اهمه ده بنیادي ډول باندې چې د کفر نه ځان بچ کړي دا متقي شو. دا خو د دې لفظي معنا شو. اوس د هدن للمتقین مطلب څه شي؟ دا کتاب هدایت کوونکی دی متقیانو ته. نو د دې دوه مطلبونه، یو مطلب دا دی چې متقینو ته هدایت کوي، څه معنا ده چې هغه متقین په اعتبار د ما یقول الیه سره، اعتبار د ما یقول الیه سره. ما یقول الیه معنا دا چې دا وسنه حالت نه یادو، هغه رښتینی حالت یادو. چې دا کتاب چې چاته هدایت دی، نو چې هدایت ورته وشي نو سره به شي متقی وشي. نو متقی ورته په دې حالت ویلي چې دا به چې کله هدایت یافته شي نو متقی وشي. عامه خبره خدا شو دا هدایت دی متقینو لپاره. او بل معنا د دې دا چې هدایت دی د هغه چا لپاره چې هغه متقیان دي. درسته معنا دا ده چې د تقوا د خلقو په نسبت باندې یو خاص معیار دی. دا خلق چې تقوا څه ته وایي کنه، د ټوله دنیا چې د تقوا کوم مفهوم بیانوي او کوم مفهوم یې اغوستی دی، دغه خلق به په حقیقت کې هغه متقیان جوړېږي چې د قرآن نه رهنمایي وایي. تاسو په خبره نه رسېږئ کړئ. دویمه نقطه مطلب یې دا دی چې د تقوا یو خاص انداز دی. د یهودیانو سره د تقوا خپل یو انداز دی، د عیسایانو د تقوا خپل یو انداز دی، د عامو مسلمانانو د تقوا یو خپل انداز دی. د عام مسلمانانو د تقوا انداز څه دی؟ یاره چې دا کالر دی پکې نه پټی دی، خبره باندې ته پوه شې، ټوپۍ دې نه غټ پټکې او تورې جامې دې نه تکې سپینې جامې او دا کپونه دې نه هغه غوړ اوږدې اوږدې هغه د ښځو په شان لستوڼې دي هغه پلان لمنې دې داسې کږې د هغه نه داسې نری نه د ښځو په شان تپلنې هغه پټې پټې لمنې ښځو. د ما یو شاګرد دی په کراچۍ کې، هغه وایي ما ته یو سړي سره مې بحث وکړ، مولوي صاحب سره، وایي هغه راته وایي چې ستا استاد چې کوم دی نو هغه خو دا دغه کوي، دا چادرې کوي او دا خو د یهودیانو سره مشابهت کوي. وایي ما ورته وایي چې ستا دا هم د ښځو سره مشابهت دی، ستا د پلنې لمنې. نو دا نبی علیہ السلام منع کړی دی چې سړي د ښځو سره مشابهت ښکاري ورته ښځې سره مې دا دې ورته ټیک ویلي. دې کې اړو تشابه شته نه، دې کې تشابه د کوم ځای نه راغله. مشابهت خو کوم مشابهت چې حرام دی، هغه مشابهت په شعار کې حرام دی. نو نور خو هغه هم ګرځي، ته چې ګرځي نو ته په لوټکي په ځان اړوه چې ګرځي مشابهت نه اختیار وایي په خبره باندې په ګاډي کې په سیټ کې داسې کېني ته پکې د بل طرف ته دغه مشابهت خدای په هغه ټوپۍ په سره او سپلای په کوکې نو ته سپلای په سره او ټوپۍ په کوکې دغه مشابهت نه دی پکار. مشابهت نه مطلب مشابهت په شعار کې دی چې د چا د مذهب د چا د نظریې کوم نښه د عیسایانو نښه ده څه شی ده؟ صلیب، کراس. دا کراس نه دی، دا د هغوی شعار. څوک دا په غاړه کې نو دې معنا دا ده چې من تشبه بقوم فهو منهم، موږ ورته وایو دا عیسایي دی. د زاینسټ چې کوم یهودیان دي، صهیونیان دي، د هغوی هغه ډیوډ سټار چې ورته وایي، ډیوډ سټار هغه شپږو کوڼو والا ستوری دی. عام طور باندې زموږ د مسلمانانو چې کوم ستوري دي د دې اووه کوڼې اووه ګوټونه دي، او د ډیوډ سټار او د داودي ستار ډیوډ داود ته وایي انګریزي کې ډیوډ، جیکب یعقوب ته وایي، جوزف یوسف ته وایي، یوسف ای په دې نومونو باندې دغه دي زموږ په نومونو زموږ د وطن کې چا په پیغمبر په نوم باندې کالج جوړ کړو یا د ادارې جوړ کړو بدی بختیاري. ما په خپل چې په کوم برمنګم کې کوم کالج کې سبق وې د پرسنل انګریزي په کې ویل نو دا هغه جوزف چمبرلین کالج، جوزف یوسف علیه السلام په نوم باندې کالج باقاعده مسلمانانو په شان کې ګمبد او ناره او دا نو ډیوډ داوود ته نو هغه ډیوډ سټار هغه جوړې شپږو کوڼو والا ستوری ته دلته ولګېدې، دې معنا ده ته یهودي شو. ټیک شو، دا شعار شو. دا کړه او کرپان چې کوم دی کنه، کړه دا په لاس کې ته کړه سیکان جوړوي
او خاص انداز د ویا خاص پټکه او اخته نو دا د شکار نه خبره زینار چې کوم دی زینار یا چوټي چې کوم ده زنار چې ورته وایي دا يهوديانو نه خبره د روسيانو نه خبره لور او شټک دا چې لور دا چې جوړ کړي ورنځ کې شټک جوړ کړي ها دا لور او شټک دا وی نه خښوا نو دا د مسلمانانو په دې کې شعارونو کې په دې شعارونو کې یو بل سره مطابقت چې کوم دی دا څه شی دی دا من تشابه محرمه دا دې حرام تشابه دي ته دې ته نه وځي نو دا ارچا تقوا مطلب نه دا ارچا تقوا خپل مسلمانان متقین دي ته وایي چې بد کشي مشي پکې نو باقي دنه تشکو تکویر بوسلی است په کې میدان ما دماغ کې دې سم نه د عقیده نه د فکر نه د سوچي خدا شو سجونه دې بد د پاسه دا یو شو سجونه دې برابر ساتي بس دا تقوا نو الله تعالی وایي چې دغه تقوا چې ته متقین نه لکه ته قران راهنمایي نه له هدل للمتقین دا قران ته تم لار خیته دا خیال لري رسیدلې تبر اسمه دا شي ګرځي لکه ته وایې دا نو جنتی مو دا نو ټول دوزخیان ګرځي نو دا څه مکه وځه ته تم د هدایت ضرورت دی په خبر مو شي ته دا قران لا خودن کړي متقیان کوم متقیان د لار خي هغه متقیان تم لار خي چې هغه ځان ته متقی وي خو په حقیقت کې متقی نه دی د تقوا جامع زموږ استاد الله دې په مولانا محمد علي صاحب الله کوړي کې چې موږ کله سبق وایو کوړي کې مختصر معنی مته ویل نو هغه یو مطلب کوي مال یو مولا راغی راته وی چې مال امتحان د کوم او سندونو ضرورت په اړه وخت وی چې دا ضیاء الحق مرحوم زمانہ راغلی و نو وی دا مولیان له سکولونو کې استادي ورکول نو په خاني چې کوم مولیان هغه بیا امتحانونه ورکول سندونه بیا واغستل نو ایت پرسه ملاو شو نو یو مولوی صاحب راغلی وی چې مرګري وسره نو یې ما د امتحان لراولې ما ته اوسه ته نو نو بیا په فارم ته ولې دا ما فعل راځي وی چې بار تر وته نو عملګرو ته تاسو کو ورته وی چې پاس کې فعل شي نو هغه ورته وی چې زه جامع عالم دې ته وی چې په شرع او نحو کویږي په منطق کویږي په بلاغت کویږي په ادبیات کویږي په تفسیر کویږي په حدیث او علوم د ټول علوم او معقولات په دې ټول کویږي وی زه جامع عالم او فعل کړه ویزه ور په سرست روانم ما ولا په یوګا لاس کې خاوله به ما ورته وی چې جامع عالم نه وی جامع دې د عالم دی دا اوس په پوښتنه یو سړی جامع عالم وی جامع د عالم نو هغه یو متقی او هغه چې اصل متقی او اصل ذات متقی نو هدل للمتقین دا ځان ته د تقوا ډیر زیات چمپیون وای کنه او د تقوا سمبل ځان ته وای نو هغه دې د قران نه لار وایي اخر مرګ پورې د قران د دین الله به متقی جوړي کله یو د قران نه هدایت ته ضرورت نشته مال بل کتاب پورې د الله به متقی نه ده دوه توجیهات درېمه توجیه د دین هم ډېر مزدار هغه دا چې د قران مجید نه د هدایت اغستون ته مستغنی کېږي نه قران مجید نه او د الله تعالی نه د هدایت د اغستون نه په هیڅ حالت کې نه مستغنی حتی چې پیغمبر تم الله تعالی کله وایي پوری سورہ فتح په اتم کال باندې نازل دي چې کله صلح حدیبیه وشو نبی له صلوات والسلام حدیبیه نه واپس شو نو په لار کې روانو نو قران دا سورۃ نازل شو چې انا فتحنا لك فتحا مبینا وشرط پکې شوی انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك ولې پیغمبر ته هدایت نه ملا پته ولګی چې الله تعالی د طرف نه هدایت دومره مراتب دي چې دا غي مراتب احسان او دا غیر جمع کول او دا غیر محدود کول دا انسان توسل دي اوس دغه د الله تعالی د هدایت تسکم هدایت مراد ده او پیغمبر خلق ته هدایت کړه پیغمبر مو هادي دي او قران نن ته وایي چې فتح به درکړه ليهديك ويهديك صراطا مستقيما ولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په هر منځ کې اهدنا الصراط المستقيم نه وي نو ته څه مطلب دا د حشیه والے ورګي لیکلي
پرون مې دا کتل هغه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم نه مراد دغه هدایت کې چې موږ ته لارو خنه دا تفصیل د حاصل له دا عجیبه خبره کړې هر مازه کې ته حکم دی چې ته وایې چې اهدنا الصراط المستقیم سار او مازیګر په هر رکعت کې ته حکم دی چې ته وایې اهدنا الصراط المستقیم نو پته ولګي دا چې دا هدایت د صراط المستقیم دا ډېره لویه خزانه ده دا ختمېدو ولا خزانه نه ده خبره باندې ورسې سو پورې جنت ته نه درې کنه ګوره جنت ته چې خلک نه نوځي نو څنګه به وي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله چې جنت ته نه نوځي نو وي بچ الحمد لله الذي هدانا لهذا شو پورې چې په جنت کې د خپل نه یې خو دي کنه نو دا پورې د هدایت د مراتب دعا کوي الله تعالی نو ځکه وی په هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم په دې وخت ورسې یو څلورمه خبره په توجیه بل تفسیر نه دی لیکلې په ډیره دا وایم هغه څه کیته خبره هغه هدایت هغه د متقی مطلب بل دا متقی او بل ترجمه کوم هغه دا چې قرآن چې چاته لارښودنه کوي نو هغه چاته لارښودنه کوي چې په هغه کې کم از کم انساني بنیادی انساني اخلاقیات پکې بنیادی انساني اوصاف پکې نو داسې ته ویل شي چې هدل للمتقین دا قرآن هدایت کوونکی دی هغه چاته چې هغه متقی معنا دا ده چې په هغه کې بنیادی انساني اوصاف دي چې بنیادی انساني اوصاف په چا کې نه نو هغه ته دا قرآن هدایت نه کوي څنګه بنیادی انساني اوصاف مثلا د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې هغه د ښه او د بد په منځ کې تمیز مني ادا مني چې ښه دي او بد دي او ښه بد نشي کېدی او بد ښه نشي کېدی د حق او د باطل دا یو شی نه دی حق او باطل رښتیا او درو ثواب او ګناه جایز او ناجایز دا دواړه یو نه دي دې دواړو کې فرق دی چې څوک دا تمیز مني او دا فرق او دا جدایي مني نو هغه د پاره په قرآن چې څوک دا جدایي چې څوک سره دا مني چې ثواب او ګناه څه کوم زموږ د پښتو یو شاعر نه به زه په ثواب او ګناه څه پوهېږم او په جنتي خاوره نه هر ګرځم د په ثواب او ګناه څه چې ته ثواب او ګناه نه پېژنې نه معنا ته زناور یې بیا زناور چې دی هغه ته قرآن هدایت نه کوي هغه لپاره قرآن نه دی راغلی قرآن انسانان لپاره راغلی انسان دې ته وایي چې هغه د ښه او د بد تمیز کوي هغه منځ باندې به حق او باطل یو نه وي هغه منځ باندې به ثواب او ګناه یو نه وي نو دا د لفظي معنا نه د متقین حاصل معنا یې تمام وي چې قرآن هدایت کوي هغه چاته هدایت کوي چې په هغه کې بنیادی انساني اوصاف موجود دي او بنیادی انساني اوصاف کې دا بنیادی شی دی چې په هغه کې به دا موجود دي چې هغه د ښه او د بد تمیز کوي چې د ښه او د بد تمیز نه مني هغه وایي زه ته دا ناجایز دی هغه وایي جایز او ناجایز څه شی دی خو چې ستا پکې فایده یې هغه جایز دي چې ستا پکې نقصان یې هغه ناجایز دي همدا باندې تاسو وایي یهودیان ډېر فلسفیان را پیدا کړي ځایي فلسفه دا ده چې دروغ څه ته وایي وایي دروغ دې ته وایي تا نقصان درکوي وایي رښتیا څه ته وایي وایي رښتیا دې ته وایي تا فایده درکوي داسې نه چې دروغ او رښتیا څه حقایق دي چې د واقعیاتو سره مطابق نو دا رښتیا دي د واقعیاتو نه خلاف دا ده دا نه ده او تا چې فایده درکوي دې ته رښتیا وایي دا ښه شی او تا نقصان درکوي دا څه شی نو دا دروغ دي دا غلط شی نو ته خلکو ته بیا قرآن هدایت مو زناور شو اما زناور شو نو دا دویمه خبره پکې یاد ساته خود د په نسبت باندې ترجمه شوه للمتقين معنى الصائرين الى التقوى نو ته ګویا دا متقی او په اعتبار د ما یقول مجازا نه وتویل چې دا کتاب تکله هدایت کی نو الصائرين الى التقوى تقوا ته بشي منتقل شي ضرورت مطلب دا دی دا اوس ته متقی په اعتبار د ما یقول سره ویل لکه تا ته سره علامه وو نو ته الله تعالی ویل نو مړه علامه بشي کنه صبر وکړه شل کاله په دوس کاله صبر وکړه شي دا مطلب شو او چې دې شاعرین ال التقوا دې تقوا ته ګرځي تقوا ته منتقل کیږي متقی ته جوړیږي نو کله به جوړیږي وی بامتثال الاوامر کله اوامر منی امتثال منی پای باندې عمل کوي او اجتناب النواهی او د منهیات نه ځانه
بچ کې ډېر تر تقوا لغوي معنا وکړه چې دی با دا قرآن هدایت دی د هغه چا لپاره چې هغه به متقیان کیږي نو کله به متقیان کیږي چې کله اوامر مني او نواهی اجتناب نو بیا د اوامر امتثال او د نواهی اجتناب د تقوا د لفظ سره تعلق شو ویل اتقاء بذلك النار چې د دې اوامر د امتثال په وجه او د دې نواهی د اجتناب په وجه د دوزخ نه بچ شي نو تقوا معنی په دې لاره پیدا کړه خبره اوسې کنه اوسې امتثال اوامر او اجتناب د نواهی ته ولې تقوا وایي ځکه د دې په نتیجه کې شي اتقاء بذلك النار د دې په وجه باندې بر دوزخ د ور نشي بچ هدل للمتقين اوس د متقین صفات بیانې صفات بیانې بعض صفات بیانې بعض صفات ټول صفات هونه دي کنه بعض صفات بیانې الذين دا متقین کسان یؤمنون بالغیب ایمان لري په غیب باندې یؤمنون ترجمه ده وکړه یصدقون تصدیق کوي تصدیق کوي په غیب باندې تصدیق خو نفس سبق علم غواړي تصدیق د یو شی په سبق علم غواړي معنا دا شو چې دی تصدیق کوي په غیب باندې معنا دا چې غیب ته معلوم دی او بیا وایي چې او دا ټیک بس په خبره باندې پوه غیب څه ته وایي غیب او دا غیب په جنن بیا سوال جواب باندې پوه شي غیب دا مصدر دی غاب یغیب غیبا غیابا 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 هغه ځای ته وایي هغه کند ته وایي چې شی پکې ورک شي وایي غیب شي شی پکې ورولوېدو نو بل پته یو ځای لګېده ښکاري بیا نه دي لپاره نه ورته وګورئ والقوه فی غیابة الجب غیابه فی غیابة الجب جبم کوی ته وایي جب هغه کوی ته وایي رکیه ورته وایي هغه کوی ته وایي چې په هغې باندې هغې غاړه جوړه شوې نه وي چې غاړه جوړه شوې نو هغې ته بیر وایي خبره باندې پوه نه شوه هغې ته څه وایي بیر ورته وایي وایي بعرة پچه وه او یابسة وچه وه او پرېوته په بیر کې اوس پې څه تدبیر خبره باندې پوه شوه نو بیر کوی ته وایي چې د هغې غاړه جوړه شوې خبره باندې پوه نه شوې رکیه او جب هغې کوی ته وایي چې خلک دې اوبه خوره وباسي خو د هغې غاړه جوړه نه وي نو جب هغې ته وایي کویې دی خو داسې کویې دی چې پکې ګوګونه هم دي ګوګ پېژنې کوم داسې به دلن ګندې پکې جوړې شوي نو غیابه چې څه شی ورته پرېوځي مطلب دا یوسف علیه السلام داسې ځای ته ور واچوي چې په کوی کې داسې نه چې سر پې نه دی جوړ خو د شونګو ته سر ورښکته کړي نو سړی پکې معلومېږي نه داسې چې پکې ورغی شي چې ته پکې پټ یو طرف ته بوځي چې پته نه لري فی غیابه نو غیابه ورته په دې وایي سترګو نه پناه غیب ته غیب ولې وایي غیب معنا څه شی دی چې ستا د حواسو نه او ستا د عقل نه ماورای حواس په پېژنې که نه نه ته په سترګو لیدی شي نه په غوږونو اورېدی شي نه په ژبه څکلی شي نه په لاس باندې مس کولی شي نو دې ته څه وایي نه په پوزه باندې بویولی شي حواس نو دا د دې محسوساتو نه ماورای نو دې ته څه وایي او د عقل نه ماورای په عقل باندې نه معلومي یا د هغې تفصیلات په عقل نه معلومي د یو حده پورې اشارې معلومېږي خو په تفصیلات په عقل نه معلومي نو دا شو غیب اوس غیب د مراد الغیب دی دا خلک په دې پښتو کې د پیریانو ته هم غیبانه وایي دا د ښځو لغت دی تاسو ته پته ده که نه بعضې لغتونه د سړو لغتونه وي بعضې لغتونه د ښځو لغتونه وي پخوا به علماو د ښځو په لغاتو کتابونه لیکل د سید احمد دهلوي رحمه الله په دې فرهنګ اسفیه کې باقاعده د ښځو په لغاتو باندې مستقل عنوان ولا ورکړي چې د ښځو لغات لاندې دی یو لفظ راشي بیا وایي دې کې د ښځو لغات دا دي د ښځو خپل لغات میراث شي سړی نه وایي خبره باندې پوه شي میراث شي تاسو سړي نه اورېدلي چېرته که اورېدلي نه به د ښځو ډېر متاثر شي میراث شي نو دا میراث شي دا د چا الفاظ دي د ښځو الفاظ د ښځو خپل لغت دی نو غیبانه وایي خورې غیبانه پې ناست دي غیبانه پې ناست دی پیریان پې راغلي نو هغې ته ولې غیبانه وایي ځکه چې هغه لیدی کېږي نه
یعنی لري دی کنه انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونه هغه او دا ملګری تاسو نه نو دې څه وایي غیب نه غیب نو نفس غیب نه مراد هغه شی نه دی چې ستاسو نه ماوراله هغه بستا ایمان یې نه دی دیوان نه پر څه دی هغه بستا ایمان دا مطلب نه دی او ستانه غیب دی چې چرته پاسه چې شدید پر استا ایمان دی فار غیب استا ایمان دی څه مطلب دی دا مطلب الغیب څه خاص سيزونه دي څه معدود سيزونه دي معدود خبرې دي چې دا اغینا الله او رسول خبر ورکړي هغه مغیبات چې دغه مغیبات خدا اغینا الله او رسول خبر ورکړي چې دا موجود دي نو په هغه باندې عقیده ساتي تاسو په پښتو باندې پوه نه شئ الغیب نه مراد جنس مغیب نه دی جنس مغیب یاره دې تاسو په غیب باندې ایمان دی او په غیب ایمان دی خان په امریکا کې فلانکه سره دی په چین کې فلانکه سره په ایمان دی نو مګه او غیب دی کنه غیب دی ته نه نه الغیب نه مراد هغه شی نه مالستر غره پټ دی دنیا شي نه دی مالستر غره شګي دا کاڼي دا بوټي دا لونه دا ځنګلونه دا انسانان دا ټول شي نه مالستر غره پټ دی دا مراد دی کله ایمان راوړو نه الغیب معنا دا چې خاص معدود شمارل شي وسیله یا شمارل شي معانی دي یا عقاید دي معتقدات معتقدات چې دا غیب مبارکه الله او رسول ویل دي چې دا موجود دي الله تعالی موجود دی دا صفات دي عرش موجود دی کرسی موجود ده جنت موجود دی جهنم موجود دی وزن الاعمال موجود دی خبره من کوم شي بعث بعد الموت موجود دی نو دا ملائک موجود دي آسماني کتابونه په خار راغلي دي داشتا پیغمبران موجود راغلي او الله تعالی را لګلي نو دا هغه خبرې دي چې دا اوس زموږ استادو د سترګونه غیب دي زموږ استادو د عقل نه غایب دي نو په دې باندې خبره باندې ورسي یؤمنون بالغیب ودغه یؤمنون ترجمه وکړه په یصدقون باندې نو تصدیق مطلب څه شي په منطقه لږ ډیر ویلې نو په دې بکويږي چې تصدیق او تصور دا دواړه قسمونه دي خو د دې هغه مقسم څه شی دی چې دا وته تقسیم شوی علم العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك ففاق خبر كتابونه بداوي خبره باندې ټول شو علم نو علم یو تصور دی علم په معنا د تصور ساذج خبره باندې شو دا منقسم دی تصور ته او تصدیق ته چې نسبت پکې او حکم على النسبت پکې نو دا تصدیق دی او چې نه پکې نسبت او نه پکې حکم من نسبت نو دا څه شی دی دا تصور دی هغه باندې بیا وروسته نه بیا موضوع خپل خپل کتاب کې چې آیا تصدیق چې کوم دی مرکب دی او که بسيط دی امام رازي پکې دا وایي امام تفتزاني امام رازي پکې دواړه یو بل په جګړه ورغلي دي خبره باندې پونه شو چې یو وای دا بسيط دی بل وای دا مرکب دی وای شي په خبره امام رازي او د مرکب وای امام تفتزاني او جمهور حکمار یونان ورته سوې بسيط ورته وای وای چې دا غیر لپاره د امام رازي راي دا چې تصدیق د سلور خبرو نه جوړ دی یو موضوع ده یو محمول ده یو نسبت ده بالوقوع نسبت ده حکم من نسبت ده نسبت او حکم من نسبت زید قائم د قائم او د زید په منځ کې نسبت او په دې نسبت باندې حکم لګول چې دا یا شته او یا نشته نفیا یا اثباتا نو دا وی دا سلور واړه دي حکماوی او علامه تفتزانی وی چې نه دا دریول شرطونه دي او دا نسبت چې کوم دی ایقا دا حکم چې دا حکم دا تصدیق دا تصدیق له حکم ته وي دا نسبت واقع دی یا واقع نه دی د تسوي و دې ته حکم دی خو به هر حال تصدیق قسم د علم دی او مقسم چې کوي کنه هغه په خپل اقسامو کې مرعي یعنی ملحوظ پکې دې خبره پوهیږي کنه پوهیږي چې ته چې انسان په دوه قسمه دی انسان دو نوع یا دو صنف لري یو ته نر وي بل ته خزه وي نو دا نر به انساني او دا خزه به انساني کنه چې یو چې طالب علم په درې قسمه لري یو دا اول درجه دی او بل درې مې او بل درې مې
نو خو کې دا ولې درجه هم په طالبي او د درېمې درجه هم په طالبي او د څلورمې درجه هم په طالبي کې ته چې وایې چې کور په دوه قسمه یو د خټو ګټو دی او یو د خښتو د سیمټو دی نو که د خښتو د سیمټو خو دا بم کوري او د خټو ګټو خو دا بم کوري کنه لکه دا خو چې کور په دوه قسمه دی خو دې خو پوهېږي چې مقسم په خپلو اقسامو کې شي ملحوظ مرعي پکې رعایت پکې شوی خبره پوهېږي که نه پوهېږي د پیریانو ژبه پرې ته شو پوهېږي نو سوال دا راځي چې ته وایې چې ایمان به لري په غیبو باندې یعنی تصدیق به کوي په غیبو نو تصدیق فرع د تصور د څه شي ده قسم د څه شي ده د علم نو معنا دا شو چې علم به په تصدیق کې دنه شاملي چې تصدیق کوي د غیب او نه معنا دا چې علم به دی په غیب نو تعالی د علم د غیب شته نو دې څنګه وایي چې صدقونه بالغیب مؤمن خو دې لپاره اولنې شرط دا و چې د عالم بالغیب زاجي مؤمن لپاره اولنې شرط څه شو چې دې بسې یؤمنون ایمان په پیراوړي یعنی علم په پیراوړي تصدیق به کې نه علم به دي نو چې د عالم الغیب نو بیا په مؤمن جاي عالم الغیب نو اوس بس ته خو وایې چې د غیب او علم د الله نه بغیر بل څه نشته قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او پیغمبر علیہ السلام وی ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء کله غیب په دې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا چاته هیڅ چاته علم په خاطر جاهلیت په معنا کې خلق په دې باندې پوهیدل چې څوک د علم غیب دعوه کوي دا غلطه کوي واعلم علم الامس علم اليوم والامس قبله واعلم علم اليوم والامس قبل الجاهلیت د زمانه د سبع معلقې شعر راځي کوم شاعر دی واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عما دا نن نه ورته راته پته دی چې شو باران وشو او د پرونم راته پته و چې وریا دی ولكنني على علم ما في غد عما سبب سکیږي د نورن د ماته پته نشته علم غیب انسان مخلوق ته نشته نو بس کو سوال پوهیږي چې علم غیب نشته تبه یؤمنون بالغیب ته ترجمه هو ترجمه العالم دا ترجمه اوس بس دا سوال چا کړو دا د داګي او ملیشه وو داګي مردان فراخه ثوابه داګي یا حسین داګي او کله هغه کې مولانا او شیخ نعمت الرحمن رحمه الله استاد خبره باندې پوه شو هغه نو مولانا الحمدلله جان سره مشهور عالم به چې وفات شو جنازې لم تلو خمس عالم نو هغه دا سوال کړو او د دې سوال په جواب باندې مولانا نعمت الرحمن نه علاوه طالب علم په مولانا نعمت الرحمن صاحب نه علاوه د سوال جواب چاله نه ورته او شیخ سے بیا داسې جواب وکړو بیا جواب ورته ورسېد دا طرف نه بیا جواب راغلی او هغه عقید منطق په جواب کې جواب وی چې تصدیق دی کنه تصدیق نو ته د غیب په مفرد دی کنه نو ته د دې نه جمله او قضیه جوړه کړه چې ته ویل چې او زما په علم شته یؤمنون بالغیب غیب لفظ مفرد دی که قضیه ده او تصدیق د مفرد تصدیق چې کوم دی هغه لپاره شرط څه دی موضوع محمول نو ته موضوع محمول جوړ کړه دا موضوع نه ته ولا محمول را پیدا کړه دا محمول ته ولا موضوع را پیدا کړه او بیا په منځ کې نسبت را ولا زبر ته وسوي چې زما په علم شته کې نشته ما په سوال په جواب کوی نشوي مطلب دا دی چې ایمان بالغیب نه مراد ده ته جمله جوړه کړه چې المغیبات موجوده ويعرف اعلم ان المغیبات موجوده زما په دې علم کې چې مغیبات موجود او دا ایمان زما په دې علم ده ځکه چې ما ته پیغمبر ویلي چې موجود دي نو مطلب دا دی چې یصدقون بالغیب معنا څه شو چې یصدقون بان المغیبات التي اخبر عنها الرسول اخبر عنها الله تعالى موجوده في الحقيقه فدې ما علم دې فدې ما ایمان دې تصدیق دې فدې څه اعتراف پته نه لګا څو به پوښوي الله سوچت کوي دا په زمانه کې په وفا دې ته اعاده ویل اعاده خبره باندې پوښتنه طالب علم طریقه به دا وا چې
خاص کر د منطق په دې اخري کتابونو کې چې طالب علم به وکنه نو طالب علم به اعاده کوله نو څه خبره ده نو ته استاد ته چې سمې وي نو هغه ته خبره واپس یو هغه تکرار چې رست به ځان لا یو به اعاده ور د استاد په مخ کې به کوله وته پوه شي نو پوه شي خبره نه پوه شي نو پوه یې نو یو کس راته وایي څنګه به پوه یې بلان نه جمع کې وایي ته چې وته د تصدیق لفظ وې نو تصدیق په د مفرد د لپاره نه تصدیق څه شی تصدیق خو یا مرکب دی او یا د مرکب د ترکیب دغه د لپاره شرط دی دا د امام رازی او د تفتزانی خبره به تعدید لپاره چې تصدیق یا مرکب دی لکه امام رازی چې او یا د ترکیب د لپاره څه ترکیب ولې څه دی افراد او د قضیه ولې څه ده شرط ده نو ته چې قضیه جوړه کړې چې تصدیق وکړه نو مطلب دا دی چې زمانہ په دې باندې تصدیق او علم مغواړي چې ایمان بالغیب زمانہ غواړي بالغیب کو دا غي د پر الغیب مفرد دی مفرد په استعمالات صرف په خاصو ځایونو کې مفرد استعمالات کیږي نو مفرد استعمال هونه چې د تصدیق خبره یا د رد خبره یا نو هغه خلق دغه د پر استعمالي جمله استعمالي مطلب دې جمله جوړه کړه جمله څه ده چې المغيبات موجوده کوئی شي په خبره خارجي دا مطلب شو يصدقون بالغيب يعني بما غاب عنهم جاء دي الغيب دي نو چې ما غاب عنهم دي له ډېر څه زونه دي نو وینا نه مراد خاص زونه مراد دي چې څه شي دي من البعث بعث بعد الموت دي والجنة او دوزخ جنت دي والنار او بل څه شي جهنم نو دای مطلب والصراط والميزان وغيره ويقيمون الصلاة أقام يقيم او دي قائمي منظر قائم اول دو قسم یو قائم اول دا هغه شی دی چې زی جرمی زی جسم لکه دا قائم اول شو دا شی نه کوم دا قائم لرګیخ ته پروت دی تیم چت نو دا قائم او یو قائم اول د معنوي امور معنوي امر موږ دې خبره باندې پوه شئ دین قائم اول او دا غي مطلب دی استیفاء یا توفية الشيء حقه بالعلم والعمل إقامة الشيء لسان العرب ده ترجمة كويسة لسان العرب ده ابن منظور أفريقي ده علمي عربية يو ديكشنري ده انزل جلدك هما سرچكم ده انزل جلدك كده لسان العرب بهترين ديكشنري ده دينا 37 جلدك مشتا تاج العروس 37 37 جلد كده دينا مخده نو ده ترجمه کی لسان العربی ترجمه کی وہی اقامت الشیء سے وہی اقامت الشیء توفیته حقه بالعلم والعمل ده یو شی چې د علم او د عمل کوم حق دی ولا پورا ورکی د علم او د عمل کوم حق دی ولا پورا ورکی نو د موږ د علم او د عمل کوم حق دی ولا پورا ورکا زده کول غواړي نو طریقې زده کول غواړي شرایط او ارکان زده کول غواړي اوقات او آداب زده کول غواړي او بیا په عمل باندې ته اقامت دین اقامت صلات اقامت دین څه ته وي په دین باندې عمل وکړو دین زده کو دین باندې عمل وکړو نو دې ته وي اقامت ويقيمون الصلاة ودي قائمون يعني يأتون بها بحقوقها يعني يأتون بها راتله کوي پاغه راتله خلق پاغه نه کوي پخپوي کې د جاء زيد دا لکه مثلا دا جاء زيد په د قران یو آیت درته ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات آیت هم واورید صحیح ترجمه چا د ورځې لا چت رو ملم کارو دا شان هوا ته د علم بلغو
راوړي خلک څنګه تذکرہ کوي او راځي کړي تاسو ته یوسف علی السلام په دلیلونو الکه یوسف علی السلام په دلیلونو د پاسه راځي د څه خدای دې پوي یوسف علی السلام په خپل راتله کوو په دلیلونو څو راتله کوي دلیلونه په خپل کړي چې منځ نو دا جا خبره نه کوي دا راته وایي دا جاءني زیدون ترتیب چاله ورزي جاءني زیدون تعال درځي छोटा तो है ना ते पते ते मान लो तो है ها نون څه دی او یا په څه شي ده دا یا په ترکیب څه شي ده بل وا جاء فعل لازم لك تكير جاء فعل لازم لك متعدي نو لازم لپاره مفعول به د لازم او د متعدي څه فرق دی چې مفعول به نو هغه صحیح متعدي او چې مفعول به نه نو صحیح دا جاء فعل لازم لك متعدي اول دا وایي فعل لازم لك نو یې مفعول به څنګه دا و د شوله کا سره چې ته به ضرب به ته ضربت اذا جاء فی به ضرب به ته ضربت اذا جاء بل چالو ورکین بل دې جواب راځي چې جاء فعل لازم د نه یې مفعول به څنګه دا تذکر ما تاسو ته ګناه نشته چې طالب علم یا بل یو کوم بشر مولوی شه د ما ته په ټلیفون ته پوښتنه ما دي وای چې په دې باندې مې طالب علم په زمانه کې مشترک کو وسمن د ټول مليان ما له کتاب د مليان تاسو نه کړی دا نه تاسو مې ته وکړم ما یو څه خبره وای چې ما ته وای دا جاء فعل لازم د نه یې مفعول به څنګه شو نو ما ته وای دا چې مونږ له سبقونه وی په هغه زمانه کې به وی چې جاء فعل لازم دی او اصل کې عبارت د سیو چې جاءني د سیو جاء الی زید او حرف فعل لازم په حرف جر باندې متعدی کیږي فعل لازمی او حرف جر د تعدیت لپاره راځي خواص الابواب کې بداوي نو جاء فعل ضمیر پکې نشتا د چې زید درست فاعل شتا او الی حرف جر دی او یا دای مجرور دی نو دا علاج ته حذف شو کنه دې ته وی باب د حذف والایصال باب الحذف والایصال یعنی حذف د حرف جر او ایصال د مجرور او فعل تا نو جاء او یا او زیدن شو نو بیا فعل سره د یا سمون نه خو دغه چې د یا چې کومه ده دا خدا چا سره جوړیږي دا اسم د سره د اسم سره خدای تعلق راځي خو د فعل سره تعلق نه راځي فعل سره خدای نه مستشق کی فعل سره فاعل منشق کی یا زیات کله کله سره مفعول منشق شي هغه ال شي صحیح چې ضمیر د مخاطب او یا د غایب او دا نو دا چې چلو شو چې جاء الی زیدون نو جاء ای زیدون شو نو بیا د دین التباس راته چې الګا دا فعل شو دا جاء فعل لا فاعل نه دې سم دې دا چې سره خو یې راغله غلامی په شان دی او کتابی په شان دی وای بیا وسره دا نون راغی دې نون ته نون وقایه وای دې نون ته نون وقایه ولې څه دا راته وای کله چې وینم دا په جیب کې نن ما په خیال 10 روپۍ دې ولې نام پورا 10 روپۍ په جیب کې دا نون وقایه وته ولې وای نو د دې لپاره د نون انتخاب شو ورته که کافر راولې نو هغه د فعل د کسرې نه بچاو که جیم راولې هغه د کسرې نه بچاو که خا او دال او را او زا او شین او سین او سواد او خدا او نو دې بچاو نو بیا نو د نون ته ولې نون د وقایه د نون کې څه مطلب ته وای
کې نو ها او تنوین بدل کرایا مطلب څه شو نه نو څنګه د دې وقایې لپاره راغی دا خبره خو نیمه وکړه نیمه دې وکړه نیمه دې پرې خلاص تنوین په بدل کراغی تنوین خو په فعل کې نه یا تنوین خو په اسم کې دی په نحو امیر کې براشي کې مرګي لرګي نه کړی په نحو امیر کې براشي چې د اسم په علامات کې یو تنوین دی په فعل په علامات کې نه دی اوس دا خبره خو دې ته ډول وسوله په اټ کوم په دریو کې سړي ته راوړل وسوله ها چې نو د تنوین په شان دی خو بیا دا راته وایا چې د دې وسره تعلق تنوین خو بچا کی تنوین خو د علامات او اسماء نه دی از بس بل ها وای يعني مش ده فاعل استعمالي متكلم فعلنا كده نو الته ممدات او وجالته ولا استعمالي فعلنا قانون المتكلم لقد ضمير نو دې وجه نون وقایه راغله اره مطلب دا چې نون وقایه د ضمیر د فاعل په شان دی ور هغه چې کوم خبره کړې دا هغه خبره ټیک دا هغه لګه مخکې وره 10 روپے ګټل ګرام کار دی هم نه ګټل خبره څه دغه مخکړې و دغه وخت دی بل کړو کې نه تنوین نون چې کوم دی کنه نون دا نون په حقیقت کې د اسم د پاره د نون تنوین په تنوین په اسم د پاره دی خو چې راځي په اخر کې هغه ټکي نه یې تنوین چې کوم دی هغه حرف دی چې هغه یتبع اخر الکلمه هغه د اعراب په اخر کې راځي تنوین د اعراب په اخر کې راځي اعراب کوم وګوره جاءنی زیدون زیدون کې دا دال چې کوم دی دا محل اعراب دی دو دا د دې دال د زمه اعراب دی او دا تنوین تابع دی اعراب دی تاسو په پښتو کې شو زیدون کې څه څه دي یو دا زید دا فاعل یو د فاعل دا اخر دی چې محل اعراب دی یو د محل اعراب باندې اعراب دی چې هغه زمه فتحه کسره ده پوه شو خبره یو د زمه فتحه او کسره تابع دی چې هغه نون دی نون دا سه حرف دی چې یتبع اخر الکلمه دی برابر چې کلمه کله ختميږي نو دا داخل نو چې کله د گویا کې نون د یو شی شو چې دا د کلمې اخر الفعل نه وایي اخر الکلمه دی نون هغه شی دی چې هغه تابع دی د اخر د کلمې نو کلمه اسم هم نه کلمه فعل هم ده اوس ولې دا څه دی چې دا نون ولې دی بل څه شی ولې نه دی بیا ولې دا نه دا تنوین په وجه باندې دی اوس په ورسې تاسو په خبره باندې تنوین په وجه باندې دی چې دا د تنوین هم د دې وجه نه اخر د کلمې باندې دی راځي او دا نون قطنی او نون دویم دا چې دا همیشه لپاره د لیکل کېږي نون تاسو په خبره پوه شئ د قران مجید کې تاسو وایي کنه تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي دلته دا ورکوټه نون د څه شي دی دا تنوین دی دا څه شي دی دا تنوین دی دا تنوین دی خو دې نون قطنی ویلې قطن مطلب دا چې دا کارټن دی دا ورکوټه کوم شی دی په وخت کې راځي نو دا د جاءنی زیدون کې دا نون چې ګرځي دا وقایه لپاره وقایه معنا دا چې دې پته ولګي چې دا شی اخر ته ورسېږي لکه په اسم کې چې تنوین راځي نو دې معنا دا چې اسم اخر ته ورسېږي ځکه چې هغه اعراب هغه محل اعراب راغی اعراب راغی بل دا نه پس نو څه نشته بس که صحیح نو بل کلمه کې به په دې کلمه کې نور صفات نه دي خبر اخر ته ورسېږي نو گویا کې د اسماء کې د اخر د رسیدو لپاره نون دی تنوین نو په فعل کې مونږه د وقایې لپاره ځکه تنوین مقرر اوس په پوه شو په خبره ها هدل للمتقین
الذين أي يأتون بحقوقها يأتون جاءني زيد تركيب شو جاء إلي زيد جاء فعل شو نون وقاية شو نون يا ضمير متكلم مفعول به شو مفعول به ولا شو ځکه چې دا په حقیقت کې باب د حذف او د ایصال باب د حذف دا جاء فعل لازم او په الا باندې جاء الا د حذف شوی او ایصال د مفعول شوی د فعل ته نو دا غي په وجه باندې دا جاء څه شو متعدی شو او زیاتون فاعل خاجین یاتون بها معنا راتله کې پاره کراوی ولقد جاءكم موسى بالبينات ذكر اغله موسى عليه السلام تاسو ته دلیل موسی عليه السلام په خپل سفلو راغله په خپل پیدار راغله په دلیلونه نو راغله دلیلونه راوړي چې فعل ملازم کې متعدی کې نو به ترجمه د متعدی کوم چې متعدی کې خو ترجمه نه متعدی وکړي يأتون بها جاء كي يركارون كي يرمزون كي يأتون بها راتله كي بمنزونه رات تجد بختو کې چاته وګ راتله كي بمنزونه زموږ یو مرګره دلته په آیت پات کې دلته په کې نغمه ته وزره ترجمه ته څه کنه کوم شدي وي چې نه دی مگر دی چې دا بختو کې خدا شي نشته وي ترجمه کوي چې نه دی مگر دی وي دې باندې وځه ته پیغام داسې شي تاسو ترجمه کوي بختو کې کنه نو سوي وای نه دی مگر دی او زه په دې نه پوهیږم نه دی مگر دی څه ته ته داسې ترجمه مې نه وکړه چې په پښتو کې نه وي پښتو کې ترجمه کې په پښتو کې نه دی مگر دی په پښتو کې نشته حاجی راتله کې په پښتو کې شته په پلانکو کارونو په لور کې شي راتله کې يأتون بها كي دا کارونه دا منځونه کوي او به حقوقها سره ادا کوي دا منځونه به حقوقها سره د خپل حقوق ولشه او مما رزقناهم او دا څنګه موږ دې اعطيناهم ينفقون خرج کوي درجه ترجمه په اعطينا ولا وکړه ځکه وکړه چې رزق عام طور باندې خلک ډوډۍ ته وایي الګ رزق دی وایي په مقدار نو رزق خلک څه ته وایي إذا فراك شيء طعام تقول هذا رزق ستوي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق أغستوي كما ساق الله تعالى للعبد الشيء الله تعالى بدل ورقل لبتا رزق ده بس بخبر أقول اشترى سبليم رزق ده كنا ده رزق ده شاجة ده كم أخلي دام رزق ده ده كم جاي كتناس دام رزق بس ده چې تا د ضرورت پوره کولو لپاره الله تعالی درکړي دا ټول دلته ذکر دی چې رزقناهم مطلب نه چې کوم نو مړې په خپل کې دا خیر دی نه خیرات ورکا نه اعطینا چې به څه درکړي دی نه ينفقون د دې نه خرج کوي او خرج کوي په څه کې نه خرج کوي کافر فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون او کافران څه کې قرآن سورۃ توبه کې وایي کنه ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله خپل مالونه خرج کوي کنه نفس انفاق واغم کوي انفاق دی کنه کافر انفاق کوي کنه او په سبيل الله انفاق نه کوي کنه په طاعت الله نه کوي کنه الله تعالی په اطاعت کې نه کوي دغه څه کوي چې ينفقون في طاعت الله زبشت